ټولو نه مخکې زه د ښکلي شهید قدرمن شهید بلکې خلیل نه د خیبر ایجنسي هغه بچي ته چې زه په ټول قوم کې حسابوم یوه دعا وکړو چې پروردګاره د ده شهادت نصیب کړي او پروردګاره په دا قوم کې داسې امن راولي چې د موږ د اتفاق و د یووالي و د یوه موټي طرف ته روان شو. دلته تقریرونه وشول په خلا یقین وکړه چې د تقریرونه یې ما زړه تور شوی دی. شکر دی په تقریر هم پوهېږو په خبره هم پوهېږو په دلیل هم پوهېږو. دا خلیل نه دی مړ، دا د خیبر ایجنسي مړه شوی دی. دا د خیبر ایجنسي درد دی. دا شهادت چې دی دا د خلیل نه د خیبر ایجنسي دی. دلته که په تقریرونو شي خلا چې اوس داسې تقریر وکړم چې په ژړا ده کړم. خبره د تقریرونو نه ده، عملي قدم را جوړ کړو. ځان قامه لکه شاکر ویل تمتوسي ورکه کړو، چپلوسي ورکه کړو و د قام وحدت را جوړ کړو چې موږ تاسو دا خلیل یو قسم ته د قام موټی وګڼو. اتفاق څه دی؟ روډ به بند کړو، بندوي مسلې چې نور مزل ونه کړي. د خلیل مسله خو به حل شي. دا مزل به څرنګه کړي؟ مزل په اتفاق و یووالي. چې په اتفاق و یووالي نه وي باقاعده دلته سلطان خیل دی، نیک خیل دی، شیخوال دی، دا سره را بیل شو و مشران ښه درانه درانه کړو په همدغه سړک کښېنو. وایي نو دا خو هسې هم لکه دا ټول تحصیل ټول خیبر ایجنسي خو سټارټینګ به یې دغه ځای نه چې اتفاق و یووالی نه وي او ګرم تقریرونه وي نو ما خیال دی چې اوس ورته په مدنیات هم خوله چې یوه ګنټه تقریر وکړم او خوله چې ورته په پیټرو خبره د اتفاق و یووالي و. دا درد بیا ورته چې د خلیل نه دی، دا درد د زخخیل نه دی، دا د انسانیت درد دی، دا د شرافت درد دی او د دغه درد مخنیوی به کېږي په سوچه اتفاق باندې. چې سوچه اتفاق نه وي او دا تقریرونه وي او یو به ویله خفه کېږو نه شفیق شیر به واس وي وریژې به ویله راوړي نامه یې ما قلم اما به واس وي ویله موټر. دا خبره نه و چې غریب امیر پکې مزل وکړی شي او قومي وحدت او یووالی. زه نور تقریرونه شکر دی کړی شو تقریرونو څرغنه چې